الرحیم باب الصلاة علی الحصیر. بس امام بخاری رحمه الله ورسره په ابوابو کې چې کوم باز اوهام پیدا کیږي امام بخاری داغي جوابونه کوي. باب الصلاة علی الحصیر سره امام بخاری رحمه الله حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته یو منقول قول دا غیرت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ته یو قول مشهور دی چې هغه الصلاة علی الحصیر قائل نه وا بلکې صلاة الحصیر هغه قول دا چې مکروه دی. حصیر پوی جنې کوزی ته وي چټای ته وي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایل چې چټای باندې موز نه کیږي. وجه صدا قرآن عظیم کے اللہ فرمائے وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، او چونکہ دا حصیر دا جہنم او دا حصیر اشتراکی اسمی دے تو پدی نسبت سر حضرت عائشہ فرمائل چلا یصلی علی الحصیر پا حصیر مز نکی او مز دیونا کرشی. امام بخاری رحم اللہ فرمائی چی دا حصیر پا مانا دا چٹائی سر دے او په چټای باندې موز کی او کته وای چې اشتراک اسمی دی نو په دې سره اشتراک اسمی سره څه نقصان او حرج ناراضی، لہذا الصلاة علی الحصیر یجوز. بس دوی مسله دا ورپسې روانه دا ډیر ابواب په دغه مسلې باندې دي د اوهام رد کړي چې چونکه حدیث کې راځي جعلت لیل ارض مسجدن دا زمکه زما جماعت ته نو لہذا بغیر د زمکه نه په بل څه سجده نه کیږي. امام بخاری ورسره ابواب راوړي او چې الصلاة علی الحصیر یجوز، الصلاة علی الخمرة یجوز، الصلاة علی الصوب یجوز. نو معنا دا شو چې په حصیر باندې موز جایز دی، چټای باندې موز جایز دی. او ځکه چې بعض اقوال داسې دي لکه عبد الله عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په بارک دی چې غیب چې کوم مصلی باندې او په چټای باندې ولاړو موز به کاو نو جای سجده چوا نو التنه به چټای لر کړي وا او وی به چې سجده په مکه باندې پکار ده. دا دغه تواضع وا. یا حدیث د پیغمبر علی السلام مخی او صحابي موز کاو او ازیګ لګه خاور غونی وا د دې داسې سیده کمزور غونه لګولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ترب وجهک دا خپل تندې په دې خاورو کې ککړ کا. نو دوی چې ترب وجهک نه مراد دا شو چې پزمکه باندې سیده پکار ده په داسې سیز باندې چې حائل بین الارض والسجود وی دا به جایز نه وي. امام بخاری دغه اوهام او تردید کوي او فرمایي چې الصلاۃ علی الحصیر پس آسان دی نور پکې سشته نه. دارنګ فرمای وصلی جابر ابن عبد الله و ابو سعید فی السفینه قائما. حضرت جابر ابن عبد الله اور ابو سعید رضی الله عنهم چې دی ای مذکرو فی السفینه په کشته کې قائما په ولاړه نو ګوره په کشته کې په ولاړه مذکرو. نو اوس امام بخاری د جابر ابن عبد الله او د ابو سعید رضی الله عنهما قول پیش کړي افعال پیش کړي اشاره د چې السفینه په کشته کې مذکر دی. نو کشته خو مزمکه نه ده، دا کشته لرګي نه جوړي یا د اوسپنه یا لرګي نه پای زمانه کې د لرګو نه وا او لرګي چې کوم دی داغم حائل بینکا او بین الارض دی نو کې هر کله پس سفینه کې موز جائز دی نو په حصیر په طریقه اولا جائز دی. لیکن منای با د مولانا زکریا صاحب خان دا ډیر لوی محدث تیر شوی دی او واقعي خبره بعض ابواب داسې دي چې لوی خلک پای کې خویدل دي او دی حضرت چې کوم دی دغه ابواب د جوړولو ډیر کوشش کړی دی ځکه دی وی دا سره د دې قول دی چې زما په خیال باندې دی باب مناسبت دا دی چې صلی علی الحصیر السفینه عادت الرجال وضع الحصیر فی السفینه. ځکه چې اکثر دا خلک
نو په دې کشتو کې صحیح دی چټای ورځي کنه چټای اچي لکه چې هغه نو ببره تر نشي یا پکې څه شیکته تلار نشي نو عموما چټیانه اچي لہذا صلى على الحصير وصلى في السفينه یعنی قائما على الحصير اشکال ختم شو اوس دیږي کې دا مسله د چالک په د غیبانه سفینه کې د مز څه حیثیت ده ائمه ثلاثه فرمایي چې دوی په ولاړ باندې مز کول شي په سفینه کې او یدور معها حيث دارا امام ابو حنیفه علیه الرحمت د دو اقوال منقول دي یو دا د کې چریدي مصلی باندې سر ګرځي او د خطرې په دې باندې اشتباه د مازه یا خیالات بدلیږي نو د اول وخت کې د کینی په ناس د مسکی او دا روان دي لپاره او دویم قول دا دی چې دا قیام فرض دی نو عمل په فرض باندې متا امکان پکار دی ها کې چر داسې کیفیت وی چې دیو درې دی نشي سر پر راګرځي الټه ولا راځي ان بیا پناس تکول شي او په دې صورت کې وتاسو شاید هدايه کې دا خبره ویلي چې په دې صورت کې په لنګر ولاړه کشته او روانه کشته دواړه برابر دي ځکه چې دا خو بو باندې نو بو خړق کوي نو هغه سره کشته مړقېږي راځي وقال حسن بصري يصلي قائما ما لم يشق على اصابعك يا ما لم تشق على اصابعك نو سمان يصلي مز کول شي دوی په کشتای کې په ولاړه سو پر چې شق په صاحب باندې ني یعنی معنی ګران ني سر په نه ګرځي يدور ما یا تدور ما والا قائدا دا الا قائدا استثناء د دسنه ما لم يشقنا یعنی سمان شو يصلي قائما ما لم يشق والا او کچر مشقت وی نو فقائدا ده په درمیان کې د يدور ماها نو دی با ګرځي کشته سره چې کوم خوا کشته ګرځي نو ما چې کشته کوم خوا روانه ده نو دی هم هغه پسیزي موږ کې با اي زیاته مولانا زکریا علیه الرحمت فرمایي چې زما مقصد دا دی زید دې حدیث معنی دا کو يدور ما ہے سدارا دغه چې استقبال للقبله فرض دی نو چې کله په کشته کې ودرې دا موږ کوي نو کې کله دا کشته دا جهت قبله نه منحرفه کیږي نو يدور ما ہے سدارا او دغه روانه کشته دغه روانه ده او مختا قبله ته ده اوس کشته داسې شو نو ته پکې داسې شو يدور ما ہے سدارا په دې نه دغه معلوم شو چې پټرین کې تموز کې یا بس کې هوکیږي نه ہوتا سوې کوي پختار انو بهر تقدیر چې کم ده کنه يدور ما ہے سدارا ځکه اکثر دې بسونو کې دغه سیده دا غاز باز چې کمی کنه مسلریان چې کم دي کنه انای په کې بس کې موز شروع کی حالانکه په بس کې موز نه کی نه استقبال پکې راځي نه قیام پکې راځي نو سکه خامخه بل په سر موز کوي او بس په اسمان باندې پارچ باندې خو نه روان خو په فرش روان دی او درې دی شي قضا حاجت ته درې دی شي موږ ته نشو درې دی او کینین علماء وی چې قضا یې کوه په ناس باندې په بس کې موز نه کی دا نظر شمه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته ملائكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام بس دا دې لږ مشکل دی ها او ستا په دې عاشق لیکل فتدبر دې زبانه سوچ وکړه نو ګوره عبد الله ابن یوسف چې اخبرنا مالکو زه خبر کړم امام مالک علیه الرحمت عن اسحاق ابن عبد الله چې دا اسحاق زید عبد الله دی عبد الله چې دا زید ابي طلحه دی عن انس ابن مالک دا اسحاق نقل کی دا انس ابن مالک نا ان جدته چې جدد دی ملائکه چې نومي ملائکه پاپو دا دات رسول الله صلی الله علیه وسلم علی طعام ای راغخت پیغمبر علی السلام دعوت ورکړو حضرت صاحب د پاره د ډوړای صنعته له چې دی ملائکه دا طعام جوړ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره فاکل منه نو حضرت ته وخوړه نو معنا دا شو چې ملائکه دعوت کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت قبول کړو
نو کله کله دعوت کوي بل د دعوت قبلي چې په سنت باندې عمل راځي خاص دي کې دا چې ان ملائکه جدته دا ان جدته ملائکه دا نیاد دي ملائکه وا دا جدته کې دا ضمیر چا تراځي دي په دې کې لوی جګړه د محدثینو څوک انس تراځي دي او څوک اسحاق تراځي دي او خبره یاد کړه چې د انس مور چې کوم د ام سلیم ده او ام سلیم چې ونه دا په نکاح د مالک ابن نضر وا او دی مالک ابن نضر نه د ام سلیم یو بچی پیدا شو چې دغه نوم انس ابن مالک دی او دا ملائکه چې ونه دا د ام سلیم مور ده چې ام سلیم مور شو او ام سلیم د انس مور ده جدته نیاد چا شو نیاد انس شو ځکه چې انس زوی د مالک ابن نضر دی ام سلیم چې کوم دی نو دا د ام سلیم چې دا د مالک ابن نضر خزه شو او نو دای ملائکه دغه مور شو نو د انس نیا شو د کې اشکال نشته او بعض علما و چې د دې د ضمیر د جدته اسحاق تراجی دی هم په کې اشکال نشته ای وجه دار چې کله مالک ابن نضر چې مر شو نو ام سلیم نکاح او ابو طلحه سره ابو طلحه نه پیدا ش عبد الله او د عبد الله نه پیدا ش اسحاق اسحاق راوی د حدیث ته ان جدته نو هغه جده د اسحاق نو اشکال نشته مثلا شو کنه اسحاق زید عبد الله زید ابي طلحه او دغه اسحاق زید عبد الله دی او دغه عبد الله زید چا دی دا ام سلیم دی او د ام سلیم مور چې کومه ده نو ملائکه ده نو دنیا د چا جوړه شو د اسحاق هم جوړه شو نو دې کې څه ښکار نشته دات رسول الله صلی الله علیه وسلم له طعام صنعته چې دی ور روټه کړی و فاکر منو حضرت ته خوراک خوړ ثم قال بیا نبی علیہ السلام فرمایل قوموا پاسه فليصلي لكم چې موزو کما لپاره د فائدې تاسو یا موزو کم لپاره د دعا کولو تاسو ته اوس مسله حل شو اوس ګوره مولانا صاحب محدثین فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله په احسان سره کیږي چونکه د ملائکه حضرت لپاره دعوت کړو چې نبی علیہ السلام باندې احسان وکړه دعوت ولوکا نبی علیہ السلام د احسان بدله کوزي سره دعا ولکې نو معلومه شي چې دعا روټه نه بعد صاحب خانی ته دعا کول منع نه دي اپ دې باندې علما اوس باسونه کې اجتماع راځي خدا خو اجتماع له دعا نه ده دا اجتماع له طعام ده او خیر لکه چې هغه می نو بیا دغه سیمه پاسه دمر خو ویل شي کنه الله دې تعالی اجر درکړي خدای دې په مالو کې الله خیر او برکت واچي نور پاسه نو موږ طالبان یا مولیان چې چا څخه لاړ ډوړای نه نو دغه سره پاس نو ورته جزاک الله ویو انا ورته چې خدای دې وبخا ولی وی دعا روټه نه پس دعا نشته ونه شوي ولکه دعا بنی نو ځا اجتماعي بنی نو دا دعا کو هداياو کې داخله ده دا توام په هداياو کې داخل دي کنه فصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم اللهم صل علی آل ابي اوفا چې کله نبی علیہ السلام ته چا هدیه راوړله الله په دې باندې رحمتونه وره نو کلاس نو چته نو دغه څه وایا لکه اوس دا عبدالجلیل زموږ دعوت وکي کنه مثلا د ټولو طالبانو او چې کله دې دعوت وکي موږ روټه وخورو موږ الله اتی عبدالجلیل د علم کامل نصیب کړي الله دې عبدالجلیل په مال کې خیر او برکت واچي نو کلاس موږ اوچت نه کو نو په تمره خو ویل شو کنه ولی چې کله یو سړي سره ته احسان وکړي جزاک الله خو به وای کنه مشکات خو ویل لګا نو نبی علیہ السلام فلیصلی لکم تاسو د فائدې لپاره د مسکوما محدثین دی لوی خلق دی او مونته احادیث مستحضر کړي تا یو حدیث ویلو دینه مخ کې په صفه 60 کې نرسو صفه 60 را روان دي عتبان ابن مالک یو صحابي دی او د یو جماعت امام او دغه جماعت او د دې د کور په منځ کې چې دنه یو وادي وا یعنی خور اوچ خورو او اوچ خور چې کومو کله کله باران چوشنه پای کې به وبراله نو دې به جمعه ته نشوتلې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ضرورت مطابق کې چې کور کې یو جمعات نری غونه جوړ کما یا یو حصہ چې کله کله په وجه د عذر د مطر او د مرض زپکې موږ کوما حضرت وی خده بخا چې خده نو زه جمعات جوړو متا سراج پکې افتتاحي قدمونه کېده نبی علیہ السلام چل تلار ناول موږ کو رسو روټه خوړه او دلته د روټه مخ کې خوړه موږ رسو کو نو دا ولی نو تو راوړه او صفصات نس اشکالی چې تعارض نشته خو سره نقطه د محدثینو دا دغه تعارض خو بتا سو ان شاء الله په ساوجیه په مرقات کې راځي تعارض خپل ځایونه دي صفصات کې دا حدیث بتا ته ملاو شي ان شاء الله باب المساجد فی البیوت ها دا وګد حدیث ته انکار تو بصری و انا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لما استطيع ان اتي مسجدا فاصلي بهم ووددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي زدا غوارم چې تراشي زما کوړه پر الټکی موضوع کې او بیا غینه پس راځي یو کرخه چې ته پریګلې فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم فقال وحبسناه على حزيره صنعناها له مګول بیا حلوا پخکړې وا حضرت لغون لیش الته عتبان ابن مالک دعوت وک او دعوت لپاره سو افتتاح د مازه افتتاح د مز لپاره افتتاح د جمعه لپاره الته حضرت اول افتتاح وکړه او رسو دعا وکړه او دلته کې اول طعام وکړ رسو دعا وکړه په نشوي الته اول مز کړي رسو دعا دا او دلته کې اول طعام دی رسو بیا دعا دا ولې علماء حضرات ذکر کی التمز مخکې د طعام رسو دی دلته دعا رسو دا وې د دغه وجنا چې فبدأ بكل منهما ما هو اصل للدعوه بس دې مقام کې اصل څه شو دعوت اور الته کې اصل شی صلات ځکه الته کې اصل مقدم شو او دلته کې اصل مقدم دی نو معنا محدثین ذکر کوي فبدأ في كل منهما باصل دعي لاجله فبدأ لكل منهما باصل دعي لاجله کم مقصد د فاتح حضرت ته دعوت ورکړ شو هغه مقصد باندې حضرت اتیان کو نو مستاته مسله بیان کړه فاکل منه ثم قال بیا فرما قوموا فليصلي لكم قال نصف فقمت الى حصير لنا بس باب ثابت شو زپاس د مخبل یو کور کې یو چټای تا قد اسود من طول ما لبسا تورشوا لوی د کثرت استعمالنا طول ما لبس معنا اختلاط او د طوالت اختلاط نه یعنی کثرت استعمالنا ومن دغه سیت خو کله کله خدا څنګه تاسو یو میراب نیولې ده کنه همغه کله کله په دې مختلف میرابونو کې مزګو بعضی مصلی داسي وی چې هغه بالکل داسي د نر زامن او غیر تر نور نی خودلې بالکل او نو دغه څه لکه مخويزي نو تندې لوندي نو بس هغه مصلی باندې سیدی کوي یو خوا د سیدی زینب بوی مرাজি او بل تاسو ګوره دغه سیدی ز تک تور شي هم وي نو کم سے کم کې دوی ورته دا نور خودل نو دا ډېره خبره وا نسمن په دنیا کې بل څوک نشته الاخري کنه خا نو بهر تقدیر علماء کرام صلی امت را دا چټای چې کومونو دا ډېره زیاته مستعمله ده هغه زید استعمال چې هغه تور شو نو موږ هغه تور زی اوویزه نو دلته کې حدیث راځي فنزحت بماء نو ما اوویزه په بو سره نو دی یو ځای لیکل دی چګورا نزها من بولل غلامی نو ترونکه ورکړه او نه ترونکه نه دا وینځل دی یو منټ ته پاره تاسو ته یو خبرو کوم ډیر مزیدار یو منټ ته پاره تاسو نوټل شي نوټل بیانه کنه ښا نوټل شي تاسو نه حنفیان نه شافعیان نه مالکیان هیڅ شي نه یو وخت کې بس نوټل یې
نو دی نوټلی زمانہ کې کې تاسو لږ سوچو کای نو چې څومره مهارت فی الحدیث د امام ابو حنیفه د دمر یو امام نشته قطع نظر دی چې موږ انفیان زکه چې التم نزاهت دلتم نزاهت امام ابو حنیفه د هغه نزاهه معنی په دې نزاهه سره کړی دا او کته چلته کې ترونکا نو دلته کې ترونکا نو ترونکی سره تور کې خو نه لرکی کنه اپ لا خرابي نو دې لپاره په نزاهت معنی څه شو فغسلته اغه ما ویزه بمان فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت مدرد وصففت امنګ صفونو تړل والیتیم وراءه او یتیم چو نغه من پسې ولاړو دا یو یتیم چې ده کنه ګورې خیال کو دا یتیم دو دی یو یتیم دانه سخ پر روم دی او دلته دا یتیم په معنی مراد څه دی زمیره دی یا ابن ابي زمیره دی چې کوم خادم د پیغمبر علی السلام ډیره معلومه چې یوازې مزه ځان سه یو مرګره بیا وای خدای چې غریب سړي ته څوک مرګتیا نه کې په دې زمانہ کې دم لوی مصیبت جو څوک مالدار سړی نو کې 40 نه ورکی خو چې چرته دی یو عزت بلې عزت او کې چره غریب سړی کنا کته اعلان کی زوی فلان کی دې ته زما د څوک دانش زړه سره زما آیته پته غریب سړی نسب بد کیږي ستا خیال دی ورته لیکن سفر کې دوه کسانی نو ابن ابي زميره دی او یا زميره دی دا یتیمو والعجوز من ورائنا ازمغه بډای به چې موږ پسې ولاړوا هغه بډای به چې ونو زاد انس نیاوا نو معلومه شو چې زنانا په صف د رجالو کې نشو درې دی اگر چې زوی سره وي اگر چې نسی سره وي نشو درې دی بس د خود صف آخر کې دی پوښ کنه او ستا په دې بس کې لیکلی وي فرنٹ سیٹ جو ہے نا لیڈیز کے لیے خالی کرنا پڑے گا اور نبی علیہ السلام فرمایا چې اخروهن من حيث اخرهن الله د دې وجود رستو دې رستو کې نه وچاړو څوک ورته ګوریم نه ونه شو کنه او چې ته مکه کې نه نو بیا خو چې بلای څوک روانه بس کې ټورز بده الی اخری کنه چلو جی ها فصلى لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتين ثم انصرف حضرت دو رکعت موذ کو او موږ د پاره دعا وخته بیا حضرت کوړه لاړ امام بخاری علیه رحمت دانخه چې دعوت قبول کا و یصلی علی الحسیر حسیر باندې موږ جایز ده او دغه دیو بیا د دعوات په باب کې راشي په ولیمه په باب کې راشي چې حضرت ملائکه دعوت قبول کړو سبحان الله اجابت دعوت موزه کې راشي تا نظر شمه طالب جانا باب الصلاه علی الخمره باب دې په بیان د موز په چټای باندې دا خمرم چټای ته وای لیکن عام طور سره محدثین اصطلاح دادا خمره هغه غدیلې ته وای هغه مصلیګې ته وای چې اکثر خلک په ناس ته کوي لند تلای چې ورته وای او دې باندې خمره باندې موز کیږي او دغه خمره په باره کې عمر ابن عبد العزيز وای چې دی ور چې په ولاړو نو سر به د خمره باندې نه خو را ظاهره خبره ده چې مصلوي او مصلی لندوي نو چې خامخ سیدی لذین سر په ناراضی نو سبا خو کتب دی کنه او دی وخت بعد مصلی دی کنه ان هغه مصلو باندې موږ موږ کو نو موږ په خپل چې په خ کیفیت سره موږ کو نو موږ را سر د مصلی نه بار راځي او بیا چې ماشاءالله امیر سے په یو مصلی ودرېږي دا خیال ورته کنه اره دا یو مصلی یو مار چاره وړي دا هغه خو دمره وګدنه خو گزاره کوي یو دې میراب کې دا مصلی پراته دا مې ډیره خوخه ده چون کې د مسجد ده کنه انا دا بالکل داسي وګده مصلی ده چې یو خط طویل سړی وي را په خه خسته مزکول شي پوره په مصلی راتلی شي او دا هم تور څه دا مصلی چې ته په ودرېږي خامخه سیده بار راځي حضرت یاقو علما وی چې چون کې هغه خمره وړه نو ځکه عمر ابن عبد العزيز سر په بارخه بل خبردار چې دا دغه تواضع ده نو تواضع خو څه قیمت نشته چې ته تواضع کړې ماشاءالله ځکه چې څومره تواضع کې نو دمرغه دربار کې ستا قیمت سی واقعي کړه سبحان الدین ناخیرا وبه قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا امام الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت
قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمر. بس نبی علیہ السلام په خمرې موز کړی دی دا خمره خو غیر الارض دی کنه د ځمکه نه ده مخکې د آسان دی. باب الصلاة على الفراش. وصلى انس بن مالك على فراش وقال انس رضي الله تعالى عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على صوبه. ګور علماء کرام صلحا یو مت دا روس یو مسله را روانه ده ان شاء الله پای کې به خبر وکړو. انس خا الصلاة على الفراش مز جواز د مانزه په فراش باندې فراش نه مراد فرش دی فرش نه مراد قالین دی هغه ځای چې په فرش باندې توا چې کنه تولای شو قالین شو چټای شو د ټولو ته استعمالي. وصلى انس بن مالك على فراشه او فراش هغه تلای شو یا هغه قالی چې ته په دکې یو خاودي یو خاموز کې. وقال انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على صوبه من با رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ مزونه کول فیسجد احدنا علی صوبه نو دی یو زمونږه په خپل جامع باندې با مزګو. اوس د علی صوبه کې دوه احتمالات دي یا علی صوب المبسوط علی الفراش هغه کپڑا چې په فراش پراوا لکه توسه بار مزګې ځان سره مصلی ګرځي په مصلی باندې مزګای. سبحان الله سبحان الله حیل دی الله تعالی سره بوزي کنه بخیلانو زه خونم پوښو کنه د کور د پاس څنګه تاسو چټي چټي کول دا نه عمرې له چټي راکې عمرې له چټي راکې دی بخلا کې راکې پوښو کنه چې کم شی د چټای د پاغاټو تاسو نه کوم انو حج یا عمرې لا خود حج په موسم کې دا خبرې ډېری وي هر حاجی څخه مستقله مصلی خپل هاي وجدا چې حرم مکه کې مدینه حرم مکه کې اوس قارینونه دي خسته قارینونه دي او چې ذل حج ته یو سوره دې پاتې شي نو قارینونه لګ چتور شروع دي دغه چې مثلا دلته قالین د خلق قالین مطابق مسکی ان بیا رش ډیر سوا شي نو قالین صفا کیږي بیا نه نو قالین لري کی نو خلک دا سپینو غټو باندې خسته غټي دغه پاغي باندې خلق ولاړي بیا عموما نازل خلق نزان سره مصلی وړي خپل مصلی ځان لواچي نو په فراش باندې خپل مصلی واچي یا په فراش باندې خپل رومبال ګوټه او صادر خور کې مزګي. او یا دویمه خبردار چې دې کې باس دي چې سجده په صوب باندې جایز ده او کې جایز نه ده. یو صوب متصله ده یو صوب منفصله ده. پوه شو زمونږ په نسبت باندې خو صوب متصله منفصل دواړو باندې جایز ده سجده. امام شافعي سے جواز ده قائل ده په صوب منفصل باندې لا على صوب المتصل لكن ويجي حكم ان شاء الله في باب الآتي فلا نذكره هنا لقلة الوقت. حدث وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله حضرت عائشة زوجة حضرت عليه الصلاة والسلام دا اوی چې كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وم باز چې د کېدم با مخکې د پیغمبر علیه السلام نه په داسې حال کې چې ورجلا یا فی قبلتی او زما په د حضرت د قبله په طرف باندې وي. فاذا سجدا چې کله به حضرت سیدی روانو غامازانی زبه او شکولما یا به زما په پنده اختیبان لاس کې خود لکه دا طریقې کنه او د آداب او ارزه لکه اوس مثلا چې دا چې زما غوند شر پر سړی نه غو لازم کنه خپل نو دلته یو بزرګ سړیو مړ دې ډېر نیک دیندار سړیو طالبانو بارودو راځي سار براغه بانګ به نو بیا طالبان وی خل راځي په باندې زور کو کنه نو طالبانو پاسه ده یو مرګرو ډېر ګپیو نه چې دې راشي ما زور کې ځان خو ته کوم چیرې اورګه چې خچا پی میکیو ویلې اردا دا ځکه رو کنه یې چې دې ویښ شي. نو حضرت په دغه پخپی باندې په جسم باندې لاس کې خدا فقبضت رجلي ما بخپل اخفي راخ کړي واذا قام بسطت ما چوبت رد بیا به مخوري کړي لپک دې کړي
قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حتی عاشل عالم او کنا او دخل مقدر وکړه چې نیک بخت چې د حضرت د قبله په طرف ولاړ وي اپرته وي چې کله نبی اسلام به سیدی لته نو غمز به کا نو سیدی راتلو نه مخکې به تا باندې راټولو لیکنه خامخه د غمز انتظار وکاو. حتی عائشہ صدیقہ فرمایي بچیا هغه د استادو زمانہ نه و هغه وړي وړي مندروکه کوټي وي اچونی پکومنه چې تک سپین اخکاری ساده زندگی و بجلی نه و او لاټینونو نو بتیان نه وی چراغان نو موږ ته څه پته لګیدا ماته چې حضرت په حالت قیام کې دي چې حضرت په حالت رکوع کې دي نو هغه وجه داوا چې د تیاریز دورو اما ته د حضرت د کیفیت علم نو ځکه ما په پاندې دیس کا ساتلې مسله باندې پوښوي او دا خسته خبره ده خوند وره مخکې د شابه طالب جان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو بينه وبين القبلة على فراش اهل اعتراض الجنازه. ګوره دغه مخکې روایت تفصیل وشو بینه او حضرت کان يصلي وهي بينه او دا د حضرت او د قبله په منځ کې علی فراش اهله اصلات الفراش علی فراش اهله هغه چټای د اهل باندې مان چې کوم چټای باندې بود کېدل لکه دا دلته حضرت مزګو مخکې حضرت عائشہ ودا او څنګه کا اعتراض اهله کا اعتراض الجنازه دی لکه جنازه د امام مخکې وي دارنګه زبر د حضرت مخکې مزګه کورونه تنگ ټنګو کنه قربان تا نام سان دے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها معترضة بينه وبين القبلة على فراش الذي ينامان عليه. ما کې ګور علی فراش علی راغه واو امام بخاری زنده باد څنګه ناشنا احادیث جمع کړی دي او هر یو حدیث تفسیر د ما قبل کوي. مخکې فراش علی مراد فراش علی نصر الذي ينامان عليه هغه فراش علی چې کوم باندې بدواړو د کېدل نو معنی دا شو چې کوم چټي د خوب د پار استعمال ده هغه چټي باندې مزونم شوی دي نو لہذا السجود على الفراش يجوز. باب السجود على الصبر في شدة الحر وقال الحسن وقال القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في قومه. ګور علماء کرام صلحاء امت دا مسله یاد کړه. مقصد ایراد هذا الباب الرد على اهل الظواهر والشافعي رحمهم الله. اهل الظواهر مسلک دا دي چې جامع متصله چې کومه ده هغه سره چې کوم دي هغه باندې سجده نه کیږي. لکه دا پیر صاحب چې کوم ده کنه سحر ګل دغه صادر اغوستره په سر باندې او دغه سیدی لاړ شو د صادر یو سوکه پزمکه کیدی او په سر کیدی سجده کوي. نو آل ظواهر چې دا سجده جایز نه ده او دارنګي امام شافعي علیه رحمت هم چې دا جایز نه ده. واما امام مالک و امام احمد و رئیس امام ابو حنیفه رحمه الله وهم یقولان یا یقولون ده وهم یقولون يجوز الصيده على صوب المتصل المصلي او المنفصل. ومنفصل کې اوس اختلاف نشته لکه ځان څخه چټای ته ګرځي او کې صوب متصل دی استقبال صادر دی یا استقبال قمیص ته لکه بعض قمیصونه په خال باباګانو قمیصونو چغاټ یو لیش لسونه و نو چې دا ځکه د پاره لسونه سید راواه کې دی شو یا مثلا پټکې دی او دې دا شملګې دا صدا ځکه سر کې دی سیدو کې په دې باندې څه حرج نشته دی. البته دا کور امامه دا یا ټوپه دا د کور امامه په دې باندې موږ سیده روا ده خو مال کراهت کی چردا سے نره پټکی لکه دا زما ده نو په دې کې څه ښکار نشته ده. په بعضی پټکی داسي چې په شان دا ټیر د سوزوکای وي په دې بعضی علاقو کې سره دلته پټکی دلته یې کنه دیش غره پټکی چې دنیا والی تلاړ دې بنو منو تلاړ او دې ځکه پټکی نو په داسې پټکی باندې خو بالکل صحیح نه کیږي ځکه چې دغه په ول باندې سر کې دي کنه نو پوزه دې کړي 75 به رسیدلی ندی لپاره چې دې هغه پټکی ول د پټکی هغه باندې منغوي چې سیده جایز مال کراهت تا
ها کې چې داسې زیوی چې کته زی استغده او غټی دي یا غزي ګرم دي تندې ته د تکلیف رسی بیا یجوز بلا کراهت السجود على الصف في شدة الحر. امام بخاری علیہ رحمت د جمهور تایید کړي ځکه مطلق راوړو چې جواز د سجدی د پجامي باندې په سخت ګرمای کې. وقال حسن البصري رحم الله قال قوم يسجدون للامامه والقلم سوا ويدع في كمه و یو قوم چې سجدي بکولې په پټکی باندې په ول د پټکی والقلم سوتی او په ټوپای یو ويداه او په داسې حال کې چې لاسونه به فی کمه پلستونو کې دنو سمانه دا لاسونه به وګدو لکه داسې شو په دا لاسونه وګڅ او چې کله سیدی لذي نو داسې کېده نو هغه لاس خپل بچ کې داسې کېده لکه استاد په یخ کې چې لاسونه وګدي نو خوشاله گئے چیرې داسې لاس ته هوا نه رسي و یدا فی کمه لاسونه به په لستونو کې دنو مانس د دالاس په واسطه د کوم سره د ګرمۍ د شدت ګرمۍ نه به محفوظ کول نو معنی دا شو چې سیدا جائز شو سره د کپڑے نه متصلی کی کانمون جناب قربان. قال حدثنا ابن الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الصوب في من شده الحر في مكان من چې موږ کوو فيضع احدنا طرف الصوب کې به خود یو زمنګ نه سوکه د جامع من شدت الحر مکان السجود کې به خود په مکان د سجود کې طرف الصوب اولی من شدت الحر سخت ګرمي بو الکه دلته ډیره ګرمي ګور تاسو کال بکری په جون جولای کې سره په دې فرش باندې خپل نشي خاله او دا ګټم ډیره ګرمي او د عربو ګرمي ګور ډیره سخت ده دا چې چمرې له تلار شي کنه او دا نور کې ته موز لذي او هر موز وخت اول کې گئی نو په دې لارو کې چې دا ګاډي ولاړی دغه غتامبي دمره ګرمي شي چې دغه هغه هر په دې تیریدون کې باندې اثر دمره شدید قسم ګرمي نور څه پکېشته نه خلاصول غواړي. باب الصلاة فی النعال دا باب دې په بیان دا جواز منزونو فی النعال په نعالو کې په پانو کې پدې ابواب او دا باب شو راتون کې باب شو په دې باندې علما او محدثین لوی لوی جګړې دي. په دې کې دا سوال دی چې الکا مساله خود جامو وا او د لباس وا اصوب فی النعال حکم د سیدی په نعال په پانو کې الصلاة فی النعال حکم د موز په نعالو کې مساله خود لباس وا او تا پکې نعال راوړل دغه جواب آسان دي. محدثین فرمایي چې النعال من اقسام اللباس قدام د لباسونه دي نو چې مخکوم ذکر د لباسو نو دلته کوم ذکر د لباس راغی قدام د ملبوساتونه دي کنه یلبس النعال و یلبس القمیص الى اخره دغه څه نشته. مولانا زکریا علیہ رحمت فرمایي چې مسأله او ربط یا مقصد د ایراد الباب دفع د دخل مقدره ده. ځکه امام بخاری اوهام رد کړي چې کله امام بخاری دې تراغه نو په ځین کې دا مسله رااله چې موسی علی السلام چې کله کوی تور ته تلو نو الته چې کله الله سلام کلام کېده الله ورته چې فخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوا ته په یو وادي مقدس باندې ولاړی نو فخلعن علیک پنی وباسا. اوس دین دا سوال پیدا شو چې دا موږ چې کوم دی دام عموما په جمعات کې کیږي نو دین معلومه شو چې پانو کې موږ ناروا دي دغه قران یو فخلعن علیک نو معلومه شو چې لا يجوز الصلاه فی النعال حالانکه پیغمبر علیہ السلام نے صلات فی النعال ثابت ده. امام بخاری علیہ رحمت فرمایل چې په نعالو کې موږ جایز دي بس وا مشد فخلعن علیک باندې اشکالو دغه دفیو شو لیکن ازدکه طالب جان د محدثینو خسته خبره چې اشکال ختمیږي په نعالو کې موږ جایز دي سیده موږ جایز دي خو په دې حال کې چې سیده په طریقې شریکيږي
طریقې شری دا د چې په سیده کې وستا د خپل ګوتې پزما کې باندې خامخ لګېدلې وي نو کې دا سه نهال وستا چې ستا د خپل ګوتې زما کې سره متصل کیږي نو بیا خو ټیک ده او کې نه کیږي نو بیا نشته ده نو دا سره د باټا په چپل کې راځي یا نن سبا چې کوم دا عامي سپلای دا موږ استعمالو اوس کنه دا پلاستو کو چې د خپل ټوله خراب کړي کنه دا ګډن مزر شي دی اوس دا لکه اوس پدی دې کې ته سیدی لاړ شي نو ټیک د ستا د خپل د خپل ګوتی دا بالکل زمکه سره لګي دی شي دا رګي کې ته سیده پکې صحیح طریقې سره کول شي نو هغه نهالو کې همز روا دي او دا زمونږ دا نهال چې کوم دي دا پانی شو دا ګوټان شو نو دلته خو خپا پزمکه اډو لګي دی نشي او څنګه او په سیدی حالت کې یا د قعود په حالت کې د دې ګوتو استقبال د قبله کې دی نشي نو لہذا پای کې بیا مز روان نه دي نو هغه نهالو کې مز روان دي چې کوم نهال نبی صلی الله علیه وسلم کوم نهال چې نهال نبی هغه نهال نبی خو تاسو پته نه سوا په دې کوڅو کې زې په دې ژوند دي د خلکو زې په دې ژوند کړی دي کنه هاذا مثال نعاله صلوا علیه و آله او بیا دغه خلک والی دا خپلې دغه نعال خپلې الله دې خلکو ته هدایت وکړي چې ته مسله بیانې وي دوی کې عشق د پیغمبر نشته او څنګه عشق نشته عشق عاشقی نشته دی نو هغه نعال کې همز کیږي انور شاه کشمیری رحم الله فرمایي چې نعال اليوم چې کوم دی په دې کې مز نه کیږي مولانا شیخ الهند محمود حسن دیوبندی رحم الله دغه ابو داود شرح د عربی کړه هغه یو جمله لیکلې ده او د حدیث تغور سره وګورئ نبی علیہ السلام فرمای صلوا فی النعال مز په نعالو کې وکړي ځکه چې يهوديان په نعالو کې مز نه کوي نو الت امر باداء الصلاه فی النعال لوجد اظهار مخالفت مال یهودو او شیخ الهند فرمایي چې اليوم العبادت فی النعال شعار الهنود لہذا لا يجوز الصلاه فی النعال په دې زمانه کې عبادت په پڼو سره دا د يهودو او د هر لا دینی قوتونو شعار ګرځیدل دي نو خالف اليهود والنصارى لا تصلوا في النعال تا نظر شوم قربان وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلم شاب خلاص سوا يزيد الأسيد قال سألت أحد بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكان جملة استفهامية ده أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله آیا حضرت علیہ السلام په خپل پړو کې مزکاو چې نام آو کنه مزکاو کنه اموز پای کی او بشر دی کی چې نجاست ني او طریقه شریعت سره مزکی جی باب الصلاه في الخفاف نو هر کله چې چونکه حکم د نعال ذکر شو نو الخفاف ذکر کا ځکه چې نعال اغسیز ته وي چې یشتملو علی الرجلین هكذا خفاف اغسیز ته وي چې یحیط بالرجلین لہذا چې لما فرغ عن ذکر النعال نشرا في ذکر الخفاف مخذ آسان به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن حماد بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح رأيت جرير بن عبد الله البجلي دخا بال دي أدسمات ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى دغه مخکې مسله مونږ ویلې دغه د آخر الصحابه او چې چاوي چې لکه دا مسل خفین منسوخ ده نو دې روایت نه دا معلوم چې د آخر الصحابه دي او دې مسل خفین کړی ده لہذا آیت ماجی سره مسل خفین منسوخ شوی نه ده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا دقه سے حضرت حدث کړو او بیا نور اعضاء مفصوله ویزلو او مسل خفین کړو قال ابراهيم فكان يعجبهم یا فكان يعجبهم دا عمل د جرير خوشاله دوی لرا ولئن جريرا كان من اخر من اسلم ذکر جرير رضی الله تعالی عنہ من اخر من اسلم اخر هغه صحابو نه دي چې کوم مشرف بالاسلام ګرځیدلو
لہذا دری دا فعل چې مسل خفین دا دلیل دی په سبانی په بقا د مسل خفین باندې چې منسوخ شوی نه ده. جی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن سلمة عن مسلم عن مسعود عن مغيرة بن شعبة قال وزعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. وزعت دکنا نو ما نبی علیہ السلام له عدس وک معنا او بد عدس می ول استم ورکولی او بد عدس می ورته اچول خدمت میکاو نو فمسح على خفيه وصلى حضرت ما سوکر په موضوع باندې وصلى یعنی وصلى بالخفين مع الخفين اخلاص مخلا باب اذا لم يتم السجود. لا عجیب کار امام بخاری سکی وای مخی چې صلاه العصر صلاه على الصوب صلاه على مع النعال على النعال في النعال الصلاه في الخفاف اذا لم يتم السجود یاره کله چې یو سره اتمام د سجدي نه کوي نو سخت گناهګار دی. اذا لم يتم بعد په بیان دي اذا لم يتم سجودا کله چې یو سره سجده تامینا سجده په طریقې شرعي او سره نه کوي او تکمیل نه کوي نو څه حکم دی؟ څنګه چلو امام بخاری له سوچ دیل پر علماء کرام ډیر محدثین د دې زمانه چې څومره محدثین دي استاد د اردو شروع مروح چې دي د ټول لیکل دي چې څنګه علما وي د امام بخاری دا 200 ابواب چې کوم دي دا بالکل بے ځای دي. لکه اذا لم يتم السجود نمبر 1 او باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه فی السجود دا دوار ابواب چې کوم دي بالکل بے ځای دي. او ځکه چې دا ابواب چې کوم دی امام بخاری په 112 اور 113 کې راوړي تواړو 112 113 چې مسله هر شي قجرا الله الله ګوره 112 معلوم شو باب یستقبلوا باطراف رجلیه بیا باب نزالم یتم سجوده 112 شته کنه ان شاء الله بابو اذا لم يتم سجوده کله چې د خپل سیدا نتامي نو څه حکم دی مقامخ 113 کې وګورئ باب لا يفترش ذراع في سجود اتوي لا يفترش ذراع في سجود څنګه به په سیدا کې پزمک نه وای 113 کوم دا باب دی او 112 کې دی او دې کوم دا دوه باب نرال باب يبدي ذبائه او باب نزالم يتم سجود لہذا دا دوه ابواب د کاتبینو د ناسخینو په غلطۍ دي چې لیکل شوی دي دا د اکثر حضرات راي حتی چې شاولی الله رحمه الله په شرح د تراجم ابواب البخاری کې په صفحه 21 کې ترا واړه نو التم امام شاولی الله سے فرمای چې علامه فربری په ذیخ په خپل اعتراف کړی دی چې بعضی پانی د کاتبانو نه بیزه تشوی دي چونکه ایو وخت مجلد شو نو کنه دا بل بل پانو من کې اسباق لیکل شو نو بعض پانی د ناسخین نه بیزه تشوی دي تراوانه 21 اوس ما ګوري بخاری کلا جواب تراجم راوړ کوم ځای کې ته جلد ثاني اخر کې دي کنه خدای ولی حاجی صفحه 21 ملاو شو اے ګوره خام البته باب سجود علی الصوب باب صلاه فی الخفاف باب اذا لم يتم السجود شته وګوره کی صفحه ٹھیک شو او دې ګوره نقل عن الفربري ان بعض اوراق الكتاب كان غير ملتصق بالكتاب
فربری وی چې ان بعض اوراق الكتاب كان غير ملتصق بالكتاب فوقال خطا من بعض النساخ في الحاق تلك الاوراق فالحقوها في غير الموضع الذي اراد المصنف الحاقها في نفسه وهذا الباب في هذا المقام من هذا القبيل اذا لم يتم السجود ذا قبيل وكذا الابواب الاتيه لأنها في الحقيقة من أبواب صفة الصلاة فاخفض وشكنا وإذا ياد كي دا باب چکم دیکھنا دا اوراق ملتصقه ونه ترتیب نشته دی شاه سیمم دا وینوس ومن سکو علماء کرام الله دې په محدثینو باندې رحمتونه وری علامه فتح الباری یو جواب کړی دی او مولانا زکریا سم یو جواب کړی دی او ډیر خسته جوابونه دي هغه وایي چې دې کې دا ابواب چې کوم دي دا د کاتبانو په غلطۍ سره او د ناسخینو په غلطۍ سره منسخ شوی نه دي او کتر ته دغه واغلی نو بیا به وایي چې بس بخاری کې حکمي غلطیاں دي ورشګنا الګ یو مرګري یو ځل میسج دا کړو بس ما ورته بیا خیره کړو بیا ما ته وی چې ته می استاد خیره دی ورته وکړه انغه لکوي چې د بخاری باندې کتاب لیکما چې بخاری سوزینو کې غلطي کړې ده او بخاری داس کړی او بخاری داس کړی نو اوس بعد خلک چې دې ته ګورو لکه خو ته خبره کړه بخاری دا غلطي نه کړی اذا لم یتم مسعود دا باب به زیر اور دی لکه بخاری کو غلطي نه دا کړی تا غلطي کړی ده بخاری کو کتاب لیکل او تا فضیل بخاری کو خپل به کتاب صحیح لیکل غلطی نه ده علامه فتح الباری دې ذکر دا ذکر کوي چې ځکه دا خبره چې یو په مازه کې یو شرط او یو رکن دی شرط په مازه کې سیاب دی او رکن په مازه کې سجده ده اوس پورې ابواب السیاب مانا جامو کی مسکیگی پا جامی سجدہ کیگی پا جامو کی دا سکی نو اس اشارہ دا چی سطر بدن شرط دے او سجدہ رکن دے تیشو نو فرضیت شرط دا ثابتی قیاسن پا فرضیت تا رکن باندے او تا توی چی ارکل رکن دا سجدہ کی اتمام و نشی نو سجدہ نکیگی جو څنګه په عدم اتمام د رکن مز نه کیږي په عدم اتمام د شرط مز نه کیږي دا امام بخاری ډیره ډونګه مطالعه وا او دغه وجه د علماء وی د امام بخاری قرضه په امت باندې پرتا ده او هغه قرضه چا چکاو کړو چا چکاو نه کړلا معنی یاد شو ابن حجر سے فرمایي دا باب ذکر کر دے قیاسن علی ترک الشرط لکالک په ترک د رکن سره چموز نه صحیح کیږي او په عدم اتمام د رکن سره چموز نه تامیږي نو دارنګ په ترک د شرط سره موز نه تامیږي اتمام د سجود سره اتمام د صلات راځي نو اتمام د ستر سره اکمال د صلات راځي ٹھیک شو لیکن دا خود غیر مقتوا اوس چې تاسو کوم خبرو کوم دا بیا ته بوډا خبره خيوي دا مولا زکریا دا نقطه زما ډیره خوخه ده مولا زکریا رحم الله فرمایي دا علم یتم سجود په لباس کې ول راوړ وای قاعده داوی چې کله جامه لنډی کنا نو خوف د انکشاف بدن راځي نو اوس مسله دا ده چې امام بخاری داوی کې چې جامع دي لنډي نو دانا چې ته د ارکانو کې څوکي نقص راولي سره د لنډو جامو نه اتمام په رکونو کا اتنی خبر چې پیغمبر چې سیدی لته ته پیغمبر تر خونه افکار شو نو ولې افکار کېدل او کپڑا څنګه وکنه څنګه ناشنا نقطه ده دمو زکریا سے 32 سال اسو کې 60 سال بخاری لولو ازاد چې څومره سړیږي سړی نو دمر پکې پخېږي کنه نو اشاره شو چې کله ستاد سیاب کم دی یا تنگ دی نو په کموالی یا په تنگوالی د لباس سره په ارکانو د صلات کې ګوره فرق رانه ولی
سره د تنگوالی د سیابنا ارکان د صلات پورا ادا کا لکه رکوع شوا لکه چې سجده شوا نګوري پیغمبر چې سجدي لاړ نو خپل دا مټي د ترخون نه جدا کړی وی او بیا د حضرت د ترخ بیاض اخکاری ده او بیاض زکه اخکاری چې کپڑا څنګه وکنه اوس مسله حل شو ان شاء الله. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى الصلاه قال له حذيفه وی چې رسول الله صلی الله انه راى رجلا دیولید یو سره لا يتم ركوعه ولا سجوده چې دې سړي خپل رکوع سجده نه پورا کوله فلما قضى صلاته چې دې سړي مزفارش قال له حذيفه ما صليت حذيفه ورا مزدن ذکر مکمل قال ابي وائل وی واحسب ذکمان کوم په حذيفه سے باندې قال چې حذيفه سے دیتا وی لو مت على غیر سنت محمد صلی الله علیه وسلم کې چرته مرشي په دغه حالت باندې نو تا مرګ راشي په خصوانی په غیر د طریقې د محمد صلی الله علیه وسلم نا الله زموږ موت په طریقې د حضرت راولي. باب یبدی زبائح و ایجاد جمعی فی السجود. اے شابسه باب دې په بیان دی یبدی طبعه ابدا لرکیبا اخکار کیبا لرکیبا دې مټ خپلې و یجافی جنبه او دا ارخونه بلری ساتي په سیده کې نو سمانا الک دا ارخونه د مټو نه با لری ساتي نو معنا اردا اتصال بنا کې بلکې دا سبق ہے او تاب ابو داؤد کی دا ویلی او ترمذی کې براشي لو ان بهمتن وفي روایت لو ان بهیمتن لو ارادت ان تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرت ناغه داسې حضرت داسې نو دي جن تیرې دل داسې نو مانه دمره به لري ساتله ها دمره خبره ده چې په صف کې نو بیا صرف اتصال مکوا او انفصال دراشي نو کې چر ډیر ابدانی شنو پروا نشته ده ها و اذا كانت تصلي وحده بیا منفردن شي بیا يبدي ذبائح جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضاف عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مالك بن بحينة ګورا دا ابن بحینا دی ها او دیوان موږ مخکې تاسو باز کړو چې دا عالمین متناسلین چې په سند کې راشي او عالم ثانی صفت دا اول نه واقع کیږي یعنی شي واقع کېده یا جواز وقونی نو بین العالمین الف فاصل براوړي لکه ابن بحینا شو ځکه چې عبد الله چې دی نو دا مالک زوی دی او دغه عبد الله د بحینی زوی دی ما ته ته چې مالک زوی د بوهینه دی دا خزه خاوند دی ښا بوهینه خزه د مالک خاوند دی او دا مالک پلاز عبد الله دی او دغه بوهینه مور د عبد الله ده او کله دې کې د الف خامخه رسم الخط کې لیکل کیږي او تفصیل بیا وګوره تاسو مسلم شریفی جلد اول صفحه 194 کې علامه نووي په دې اسم باندې باس کړ دې مسلم شریف جلد اول صفحه 194 زنه اړم ته بیا ودم ٹھیک شو هغه دې چې خيسته باس کړي بیا وګوري چې نبی صلی الله علیه وسلم کان اذا صلى حضرت چې بکله اراده د مانزه کوله نو صلى نو فرج بین یدیه نو تفریج به راوشت په ما بین د یدیو لا سنو او دې کې سوال دادې چې اذا صلى التمس به تاسو کوم الحديث فسر بعضو بعضن ده دلته لفظ راغی صلى ذکر د کل مراد تنسیشه نه سجده ده ذکر چې 503 کې دغه روایت راځي الته اذا سجده راځي ته 503 روانه و چې مسله برابر شي بالکل په وسط صفې کې ده خبر جماعت تکر حاشی لکل دا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج
عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة بإثبات الألف لأن بحينة اسم أم عبد الله. ٹھیک شو کہنا مجھے سے قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى ابطيه. نو دلتے صلی را اور التے فرج راہے پوجے سجدہ راہے مال حدیث فسر بعدو حتى يبدو بياض ابطيه تردی چخکار کېدل بیاض د ابته. نو معنا د شیخ معنا یاد شوا چې مقصود اتمام د سجدی دی اگر چې تنگا لندوی جامستا. جی وقال حدثني جعفر بن ربيعة نحوه مخکدا پورا نو دی څه شخه